بسم الله الرحمن الرحیم. قبل هومیوپیتیک نه ډاکټر سرشت اوس ته مخاطب یم. دا نننی ویډیو چې دا صرف ماشومان او زنانه باندې ګورئ، دا صرف د سړو دپاره او د هلکانو دپاره ده. نو دا به تاسو ماشومان او زنانه نه ګورئ. دا یو کس دغه کړی دی، دا مطلب چې اوږد میسج کړی دی چې د کور والا مطلب چې مخې ته شرمنده یم او دې نه نجات غواړم او ډېر په ټینشن کې یم او صبر ته ووایم، خو ډېر زیات خراب یم. څه چې لیکلي دي نو هغه د ویلو هم نه دي که نه. دومره زه خراب شوی یم او په دې کې زما د مطلب چې غټ کردار چې زما د غلطو کارونو دی او زما د مطلب مجزنۍ دی او زیات تقریبا 10-12 کاله پکې هغه هم شامل دی او بل مسافر مان په مسافرۍ کې رانه هم ډېرې غلطیانې شوي دي. نو انتهایي خراب کړی یم او بلکل کېنولی یم. نو مطلب چې دې لپاره که ډاکټر صاحب تاسو ماته څه رهنمایي راکړئ نو ډېره مننه به وي. نو د ټول ناول خو بچو داسې مسله ده چې تاسو کلینیک ته راشئ نو ډېره به ښایي، ځکه چې په دې کې ته وایې چې زما دا ټایمینګ مسله ده او د ډیلاپن مسله ده او جنسي خواهش مې کم دی، خطرې رانه ځي او ذهني دباو دی راباندې او یېرېږم او د خودکشي سوچ کوم او مطلب چې یېره راباندې راځي. نو په هومیوپیتي کې خو دې لپاره ښه شافي علاج موجود دی، مګر دا بوټي اوږد کول غواړي او دا دوایي په پابندۍ سره استعمالول پکار دي. نو انشاءالله تعالی پال خو به دا چې د غلطو کارونو نه به مکمل قدرېدل پکاري او کم میډیسن چې درکړو نو هغه په ټایم باندې استعمالول پکاري. که 2 میاشتو درکړه که 3 میاشتو، دا په ریګولر استعمالول پکاري، ځکه چې دا نقصان ستا ډېر شوی دی. نو انشاءالله د الله په هغه کې چې کوم دی نو تیارنۍ رڼایي، نو انشاءالله د الله نه خو امید لرم چې الله به دې ټیک کړي انشاءالله او ښه به شي، ټیک ټاک به شي او دې شرمندګۍ نه به انشاءالله ته نجات واخلې که خیر. نو دا یو عرض مې کوو چې فرض که دا میسج ته خو دا اوږد میسج لیکلی دی، خو دا خو ده لیکلی دی، خو نور هم داسې ډېر خلک شته چې هغه په دې مسلو کې اخته دي. نو هغو هم د دې نه خپله رهنمایي اخیستی شي او په دې دغه باندې عمل کولو کوشش کوي، ځکه چې بیا وروسته سړي ته کله چې واده وکړي بیا د مسلې نو بیا لکه دا غټه لانجې سړي ته که نه. نو احتیاط کوئ او مطلب چې غلطو محفلونو او د غلطو کارونو نه د دې نه ځان بچ کولو کوشش کوئ. صحیح ده. په دواګانو کې میعاد ساتئ. مننه کوم، ډېره شکریه.